الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترمو، پرون د تقدیر متعلق سے ضروری بحث آغاز شو. د تقدیر سے بیان آغاز تو سمختر غلو. تقدیر مبرم معلق او د تقدیر په دعا باندې بدلیدل او تقدیر دی الله تعالی جل جلاله لیکل دی هغه د انسان مجبور کینا درنګ تا کومي ضروری خبره تقدیر مطلب څه ده دا تاسو ته مختر غلیو. د تقدیر د انسان متعلق چې انسان ته څومره اختیار ده او انسان څومره مجبور ده، د کې هم افراد تفرید ډیر شوه او مخکې ډیر خلک په دې کې گمراه شوي. یوه فرقه هغه ده چې هغه ته قدریه یي، هغه چې انسان مکمل هغه ته اختیار ده. یوه فرقه هغه ده چې هغه ته جبریه یي، هغه چې انسان مجبور محض ده، بل مکمل مجبور ده. دې په منځ کې اهل سنت والجماعت ولدي چې وایي چې نه، انسان ته څه قدر اختیار ده او په بعضي امورو کې هغه ته اختیار نشته. یو خبره مشهوره ده د علی کرم الله وجهه متعلق، والله عالم، خو معروفه ده. چا نه تاسو کو چیرې انسان ته څومره اختیار ده او څومره هغه مجبور ده. ناغوي ته وی چې ته د یو بشا اوچته کا، یو بشا چګه کا، ناغه یو بشا اوچته کا، بیا غوي ته چې بل چت اوچته کا، چې بل نشي اوچته، چې بس دغه عمره ده. مقصد دا ده چې نیم اختیار ده او نیم اختیار نشته. هر څه انسان په اختیار کې نه وي. اوس چې د کوم څه د انسان په اختیار کې دي، هغه خو اهل سنت والجماعت تعبیر داسې کوي چې کوم څه اسباب دي، الله تعالی جل جلاله دغه دنیا دارالاسباب پیدا کړی ده. د اسباب دا استعمالول د دې انسان مکلف ده، یعنی انسان باندې دا لازم دي چې دا اسباب ته خیر دې استعمال کړي. اسباب استعمال کا، اسباب دی الله تعالی جل جلاله هغه هم الله تعالی پیدا کړي او اسبابو کی تاثیر هم الله تعالی جل جلاله چي، او دی اسباب دا دی الله تعالی جل جلاله نعمت وی دغه قدردنی هم پکار ده او اسباب استعمالول هم پکاري. او اعتماد په الله تعالی پکاري، په خالق دی اسباب پکاري. اعتماد په چا پکاري؟ په خالق دی اسباب پکاري. اوس د اسباب استعمال نه بعد چې څومره نتایج دي، دا دی الله تعالی جل جلاله په اختیار کې. نتایج ملک د چا سر، دا د چا ده؟ الله تعالی ده. کغه خیر او شر دي، کغه عزت او ذلت دي، هغه چې څومره نتایج دي هغه شی دی، هغه د الله تعالی جل جلاله په لاس کې. انسان ته د دې پته نه لګي چیرې د ما عمر څومره ده، زه کله مړېږم، او د خپل دغه پیدایش کې چې کوم دغه بناوټ ته تخلیق د هیڅ واس نشته، چاته پته نشته چیرې هغه نر پیدا کیږي که ښځه پیدا کیږي، هغه صحتمند پیدا کیږي که معذور پیدا کیږي، هغه د چا په خپل ځان باندې دا واس شته. کچېره دا واسوا نه به څوک بیماری ده، نه به څوک بوډا کېده، نه به څوک معذور پیدا کېده، نو چې څنګه دی هغه غوښتا بس هغه سی نو دا اچھا واسطه چلیږي دو خبرو کې. البته بعضی شینو کې دغه اختیار ده.
دا خو مختصر وضاحت دې متعلق ده. ډیر خلک تاسو به تقدیر متعلق زنه خلک کتلی هغه د تقدیر هغه یو حصہ چې هغه په کار نه ده چې انسان پاره کې خپل سر وخوږي پاره باندې خپل دماغ هغه استعمال کی خپل اخر غور فکر کی هغه دغه حصہ سره دانه دغه تعلق د الله تعالی جل جلاله مشیت سره ده، د الله تعالی جل جلاله علم سره ده. او د الله تعالی جل جلاله مشیت او د الله تعالی علم دې په دې عقل باندې او په دې وړي پیمانه باندې دا څه کول دا ډېر لکه خطرناک نتایج ورکوي. بیا اوس که انسان اسی د انسان مزاج دادا کنا عرب یہی الناس عدو لما جهلوا، انسان د هغه شي دشمنی چې هغه علم نه لري، بیا هغه څه کوي هغه نه مني، دا ټیک نه ده ځکه چې هغه ته علم نشته. نو چې کله یو سړی دا دغه د عقل پیمانه محدود دي او دا ور لګیدل د لا محدود ذات دغه د علم او د حکمت او دغه د فیصلو رزونه معلومي، نو بس بیا خدا ډیر خطا کوي کنه. دا خو ځان تکلیف کی چي او کدا شي شیطان دومره خطا کی چې په دغه بیان کې موندا کی نو کفر پلیار یو بسی خطا کی. هغه موسی علی السلام حضرت علی السلام خپل کتلو نو سمندر کې یو ځنخل یو هغه کړتي چې و مرغې راغله هغه چانچ سمندر ته داسې کو یا ناغوی ته حضرت علی السلام چې د مشت د الله تعالی په مقابله کې د مشت تور دو علم دومره حیثیت نه لري سره چې لکه د مرغې په چانچ سره لندواله او حقیقت ته د الله تعالی جل جلاله علم سره هغه چې کوم علم دا هغه عالم الغیب والشهاده هیڅ پټ نه دی، هغه وسیع کائنات دا لا محدود علم د الله تعالی. اوس یو سړی دا هغه یې چې راځي د ټول کائنات په دې باندې زه فکر کوم چې به د قسمت داسې ویل دا به دا داسې ویل دا به هغه داسې ویل وشو به دا داسې ویل. اوس دغه خو نه دې مشت تاسو په اختیار شاید نه مشت تاسو په دې باندې مکلف یو نه دې مشت تاسو نه تاسو کیږي. البته الله تعالی جل جلاله خپل ضابطي مشت مقرر کړي. الله تعالی جل جلاله مشت خپل کلام ان الله لا یظلم مثقال ذره، الله تعالی یو ذره چا سره ظلم نه کوي، نه په دنیا کې کوي نه په آخرت کې. الله تعالی جل جلاله په ډیرو مسایلو برو کې فرمایي چې د څه تاسو سره کیږي تاسو د اعمال او نتیجه د تاسو عمل ده ټیک ده. الله تعالی جل جلاله بعضی ځای کې فرمایي چې الله تعالی د فتیل دغه برابر زیاته چا سره نه کوي. د دې کجوري تاسو کتلې چې کجوري کله سپینه کې د کجوري زړه دار واخلې د هغه نرا پټخي بریک تاسو کتلې سپین غونته دومره قدر چا سره زیاته نه کوي. الله تعالی د الله تعالی جل جلاله معاملہ خو خپل بندگانو سره همیشه د فضل او د کرم او د مهربانۍ ده. کچيري الله تعالی جل جلاله خپل بندگانو سره د قانون مطابق معاملہ کوله بیا په دزمکه سوق نه وګرځي. دا اوس ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، کچيري الله تعالی جل جلاله د خلق په خپل وړو او غټو زیاتو او په ظلم باندې نیولا نو څاره او په دزمکه باندې یو داسي زیروه نه ګرځي. دا بیا خدا خو دی الله تعالی جل جلاله دی عفو او درگذر او د رحم او د کرم سمندر دومره وسیده او د توبه او د غفار د غزاد دومره وسیده چې ډیرو خبره غم نه کوي تاسو او بیا مهلت کې بیا رحم دی باندې وکي بیا دی بس پار دی کی ما ترك عليها من داب. څنګه د کوم مجید آیات ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه، نو په دزمکه به یوز زنور نه پرېدول. زنور مثلا دابا چې کوم ګرځیدون کسي هیڅ بناو پاتې وي. خدا خو الله تعالی جل جلاله د قانون او د ضابطه معاملہ کما کوي، د فضل او د کرم معاملې زیات کوي. نو محترمو ډیر خلک د تشویش کې اکثری کنا چیرې بیا ادوب به څنګه طریقہ کیږي به یعنی هغه که تاسو سوچ وکړئ د هغه ټول سنت په قسمتي
نو دا یعنی هغه قسمت متعلق تپاس کوي یا د الله تعالی جل جلاله د فیصله راز متعلق تپاس کوي چې به دې څه حکمتي ډېری فیصله داسې وي چې هغه حکمتونه واضحي چې ته په سوچ وکړې هغه حکمت واضح کله کله داسي چې کته لاغون دي پتن کې دي سوچ کلاړ به ځان سره شیطان یوسي به دې غلط کې د خطا کې نو دې کې احتیاط وکړه د دې کې څه پکار ده ګوره الله تعالی دا خو تاسو موږ ټول مستفاده ده الله تعالی جل جلاله چې څوک پیدا کوي په فطرت پیدا کوي یعنی د اسلام په فطرت پیدا کوي نو بیا چې په فطرت پیدا کوي الله تعالی جل جلاله غنه بعد دغه د رهنمایي لپاره دا کائنات کې ډیر داسي دلایل یې چې د کائنات کې چې هغه کم از کم په دې پی چې په د کل کائنات کې یو اراده کار کوي د متضاد اشیاء چې الله تعالی چې یو نتیجه ورکړي او دیو انسان لپاره سرګردان ده که هوا د انسان نه پیدا خولي که سترګه د انسان نه پیدا خولي که سمندرونه د انسان نه پیدا خولي تاسو اندازه ولګئ کدا شي نه نو انسان ته مسله ده کدا شي نو ته مسله ده کدا کل انسانیت ختم شي سترګه د څه مسله شته سمندر ته څه مسله شته هواګان او برون د څه مسله شته زمکه او غرون د څه مسله شته نه هیڅ مشکل نشته او په خپل ترتیب کې خطاس نه تپاس کوم ټول انسانیت موجود ده صرف سترګه نشته څوک بجوړي هغه به چې مو ضرورت لپاره کیږي کدا هر دا ټول انسانان شته او هر څه شته هوا نشته بیا که هر څه شته او بنشته بیا نو پاته ولګي چې دا ټول د مو دي پر دي نه خو کا سترګه چې نه بل چاته تکلیف نشته تکلیف ټول انسان ته ټوله کارخانه کې چې کوم شی بندای انسان ته مشکل جوړي نو دا خو ټول الله تعالی جل جلاله دا ټول نظام داسې جوړ کړه چې پته لګي چې را اوس دا کوم ذات ته چې داسې متضاد شوی نه جمع کړي او دیو انسان په خدمت کې لګولي نو پته ولګي چې فیصله یو فیصله د کار کوي یو عظیم ذات یو عظیم ذات ته چې په خپل یلی چې وسخر لكم الشمس والقمر دا متو ته مسخر کړي ټول نو چې کله کم از کم ادنا درجه دومره سره پی چې کله هیڅ هغه ته دعوت نشي ملاو هیڅ هغه ته کتاب نشي ملاو خو هغه ته خپل د عقل او د فکر گوي دا کوي چې دا یو ذات د کارخانه چلی او هغه علیم او خبیر او ډیر عظیم ذات او چې کله یو د سړی هغه ته هیڅ شي نه ملاو شي دومره غنه مطلوب ده چې دومره بغا ایمان لري نو محترمو مقصد می دا ده چې ګوره مشتاسیو چې الله تعالی جل جلاله په فطرت باندې انسان پیدا وکړي بیا کائنات داسې پیدا کړه چې د خپل د قدرت نشانه ټولې شي بیا غنه بعد په دغه بس نه تا کړی الله تعالی جل جلاله د انبیاء علیهم السلام د رشد او د هدایت پر د انبیاء علیهم السلام سلسله جاری کړي بیا په دغه نه دي بس کړي هغه سره کتابونه ورکړي هغه کتاب بیا موجود د مستثرات د الله تعالی کلام دا عظیم شان کتاب دا موجود ده بیا الله تعالی جل جلاله په دغه باندې وخت د قومونو د رهنمایي لپاره د انبیاء علیهم السلام سلسله نه بعد د علماء کرامو دغه سلسله کې مکړه هغه ورثه الانبیاء دی هغه به د خدمات انجام کوي دا چې څوک وی چې هغه به ته پیوي چې دا کوا د مکه دا کوا د مکه الله تعالی هر چا تخپل تنظیم کړي نو د رزق تنظیم د تخپل کوي د بل تنظیم د تخپل کوي بیا چې کله هر څه هغه کوي او بیا ته رزق 300 ورته خطا کیږي بیا الله ته رجوع کوي الله تعالی بیا معاف کوي نو به ته کوم ځای کې لکه عذر دې څه پاتې ده که اسی په فلسفه کې پروت دی عذر خو دې چا څه عذر پاتې شي کنه نو هر څه الله تعالی جل جلاله تمام حجتونه دې باندې مکمل کو بیا ګور کله کله دا شي کنه کچيري حقیقت دا ده الله تعالی جل جلاله مشرف په حساب شي یو روایت کړي د قیامت کې خلق خلاصي کنه الله تعالی جو په خپل فضل به خلاصي کایو ورته په حساب شو یعنی تاسو سره مناقشه کوي د سره بقاعده حساب کوي بیا هیڅوک نه خلاصي چې چا سره حساب وشو هغه ته عذاب ملاو شو بس البته چې هغه چې شمپوشي کې ترې دی هغه داسې چې کله په حساب شي کنه بیا به د خپل دی ویری د نعمتونو حساب ورنه کوي بیا صرف د کومه چې د اکسیجن استعمالای کنه دی ویری د غیر شکر کته نه تاسو کې ته دې څومره شکر کړه
یو جواب به ورکړي یا که تا شکر کړه ته هم نه شکر کړه څومره حق جوړېږي او تا باندې چې ما څومره نعمتونه کړي وي یا ما څومره لوی وه چې الله تعالی جل جلاله وفرمایي چې تاسو دې ما لوی وارث یې هم خیال کړه. نو انسان سره خو څه د حساب څه نشته، انسان سره خو د حساب د په دوه اعمالو څوک حساب ورکوي شي. البته چې الله تعالی جل جلاله په دنیا کې فضل کوي، په هر وخت ټول فضل کوي او بیا انسان چې کوم د بلا وجه په تقدیر په هغه مسلو کې معترض اوسي دا ډېر خطرې خبره ده. څه خبره بلا وجه ځان ډېر خلک کس وجه بلا وجه به تشویش کوي. نو دې دی واجب محترمو تقدیر هغه ګوشي هغه حصے هغه پاره کې خپل ځان نه د مبتلا کول پکار، دا ځان ازمیشت او فتنې ته مبتلا کول دي. کله کله به شیطان سره دوکا کی، شیطان انسان ګوري چې کله په نزک ځای کې کنه به دکا ورګي دسي به چې چغري کیله چې دا عقیده ګډه وړه شي. حدیث مبارک کې چې کله کله شیطان تاسو سره دا معاملې کوي چې دا چا پیدا کړه دا چا پیدا کړه دا چا پیدا کړه، به خري کې د الله تعالی باندې سوال وکي. هغه چې څنګه ته سوال کوي الله تعالی په ذات پناه غواړي، شیطان د به خطا کوي مخته ځکه چې عقل د کار نه کوي غوږی به ته خطا کوي دوزګي ځکه چې ته اوس داسې فیصلو ته لور چې ته دې عقل کار نه دا اوس دا د شیطان دوکای دا څه کوي ورور سره کوي. ایمش تاسو دې هغه دې پر دې الله تعالی جل او دې کبرای دې پر لکونو اربونو قدرتونو نشانی موجودی داد څه کم دي مشتاس دې پر. نو اول دا چې شیطان سره د مناظره او د مقابله د مباحثه حکم نه ده، شیطان سره د پناه حکم ده. چا سره حکم ده؟ د پناه حکم ده. نفس سره د مقابله حکم ده. نفس داسې ده چې دغه مزاج داسې ده چې هغه سختی غواړي، هغه بلاغته په عمل کوي، هغه نه کوي اسی سرکشي کوي. بیا البته شیطان داسې شاید چې د سره د چلونه او د ویرانه د گزارونه ډېر سخت دي. عالم ته د علم په پردې کې گزار ورکړي او هر چاته د خپل د فن مطابق زبردست د منګور ټک ورکړي ټک درکړي. نو دغه چلون نه موږ نه پیږي دی باندې د الله تعالی پناه غواړي. څه غواړي؟ د الله تعالی په یاد کې به پټوي، په ش صحبت کې به پټوي او په دغه کې مسړای نه ځان پټي. بهرحال محترم دا خو تقدیر متعلق څه خبره خامخا تقدیر لانی وسیع غونته باب دا کې دا شي تاسو ذهن کې څه د څه خبره پاتې وي نو تاسو هغه ځان سره په یوټیوب باندې لیکل شي ماته به تاسو راکې چیرې په دې ځنه یې پي نو که اوس دوز کې ماته ویلا چې دوز کې وکس هغه به تاسو جواب درکړي کومه حصے باندې تاسو پې نه وي هغه ماته به تاسو ولیکې دغه من تاسو امر غالي کې زه تاسو تمانس کې ودغه خبره نورې کوم دې متعلق د دې फायदा دای کنه تقدیر لکای لا تاسوا علی ما فاتکم. الله تعالی جل جلاله فرمایي چې د مال کل ذکر کړي لکای لا تاسوا علی ما فاتکم قل لن یصيبنا الا ما كتب الله لنا. اوس ګره مشتاس دې پر تسلی څه ده چې یو کار وشي کنه مشت پته وجدا سي لوی محفوظ کې لیکل ده بس مکتوب ذلك لشوا ده د حوادث او مصائب کې او په تکلیفاتو کې او په ډیرو خبرو کې انسان تسلی. تاسو نه ګوره چې سړی وفات شي یا اکسیډنټ وشي یا څه وشي نو به خلک سي چې کوم مسلمانان دي موږ یې شهر بس دغه وخت نوري وخت نو خلک تسلی شي او چې کوم خلک پدې کې شهر دا ویلي وشو دا ویلي وکړو او دا چې کوم دا چې کوم دا کده ټیم کې دومره دکان ته نه وستول به داسې نه وشوي دا ویل د مخبل بچا وستو راغه د اوس وفات شو یعنی هغه ټول ریس کری ریبي او خپل دماغ خراب کی او چې کوم حادثات هغه نه ځان بچ کواشي اسی نور په تکلیف کې ځان دا سي کني. نو تقدیر چې کوم دا د تسلی باعث شاید انسان یې چې دا هغه ذات فیصله ده چې هغه حکیم علیم مو باندې دی او یا میان د زیات مهربان ذات فیصله کړی دا زه په دې باندې نه پیژم کله یو شي کې بهتري مته پته نه لګي دا سي دا د مشتاسو دی پر مسلمانان د تسلی باعث شي کني. څومره داسي واقعي حوادث او کیسې راشي موږ چې بس الله تعالی کلیمونو حقیقت چې الله تعالی ته مخکې نه پته و چې دا کیسه داسې کیږي او د انسان د پرتی تسلی وي او دا تسلی اعلان کوي. الله تعالی په مجید کې فرمایي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله تعالی فرمایي لکي لا تاسوا على ما فاتکم چې کله تاسو نه څه پاتې شي
نو بیا تاسو پغې باندې غم نه کوي بیا چې نه کوي هغه غم پنه کوي یاره بس د الله تعالی جل جلاله دغه کی مرضی وا دي کې به خیری هغه یو مشهور عالم دین ته د علماء کرام پیجنین یوسف قرضاوی رحمه الله مد ظله العالی مشر عالم دا ډیر مشر دا او ډیر قابل ترین عالم دا نو هغه یو وکیل کلی یو کتاب کې دیون نو مسلم متعلق لیکلی یو غیر مسلم دا کافر دا هغه چې تا د شمالي افریقي کې دا غځای کې د مسلمانانو سره بالکل دغه لباس اختیار کو څه شپې جو کوله غوسر پاتې شي چې زیدو دغه د خنابه د چکم د سحري خلک دی دو ژوندۍ وکړو چې د څنګه ژوندۍ ترې نو مسلمانانو سره پاتې شو دغه سردارانو یغه مشران خپل نظام هغه چې او کاله ماتیر کو پاو هغه چې د ما د ژوندۍ ټولونه بهترین او پرسکون دا او کاله چې ما دا غتیر او د دو خلکو کې ما یو شای وکړو چې وا حادثه برغله او معاملې برغله نو زه په ډیر زیات لکه سرګردان او پریشان تکلیف مند وو توګه باندې څه اثر نه و دی خبرې ډیر خاص اثر بنو یو غاټه معاملې وو ته پر سکون وانتی وا خبرې نو دای چې دغه چې کلمه ډیر ځکه چې مو خو کار تیر کو دو سره زه بالکل د دو روایتو باندې د دو په اقدار او د دو په هر څه کې میزان ملاو کو دو سره چې کس د څنګه وخت لري هغه چې د منځ کې سخت حوادث راغلو ډېر معاملې راغلي او سخت شپېرې او داسې ګرم طوفانونه راغلو د شګو او دغه شیونو چې سراج کده د سر وشتر نه وېستو داسې سخت داسې مختلف احوال براغلو خو د قام او د اکثر خلک د دوی حساب د مطمئن غونتی و د ډېر په هغه ذهني اذیت کې دغه شیونو کې بنو هغه چې ما کړه وګتو دغه یو ما ته یو شی په لاس راغلو چې هغه دو سره غاس لهاشته مش سره نشته چې هغه تقدیر ده چې هغه څه ده تقدیر ده چې دوی د معاملې پیش واجی دوی به خبره ذهن کې واټولو چې قضاء مکتوب ذلک لشی فیصله او بس دا بکدا او به خبره بل سره کې چې خود باوجود د تقدیر باندې مضبوط ایمان نه دو کله داسې نو کړي چې دو تدبیر پرې شي تدبیر به خپل کول اسباب به استعمالولو دې ته به کتو چې را مونږ کو ته هیڅ وشو موږ غلطی څه کړی دا او دغه به علاج څه کو چې آینده بیا غلطی غلطی ونه کو لکه ګوره دا اوس دوی خبره شي کنه تقدیر دی الله تعالی جل جلاله دا مشه تسلیډي عظیم شان شاهد د چې څومره تاسو بار ملکونو کې ګوره د موږ د پاکستان مسلمانان یا نورو ملکونو مسلمانان دا ډیر د جفاکشه ژوندۍ تیري دا د دنیوي وسایلو لحاظ سره دا ډیر کم وسایلو خلک دي ډیر کم وسایل دي یقین وسته چې د څومره د پاکستان خاص کې زبداس د پاکستان حالاتو مطابق وایي لکه څنګه سخت دریز سختونو کې د وخت لري یا مثال په تور باندې څومره د معاش او د دغه سختي یا څومره د ژوندۍ د تیرولو سختي وي دا وسایل نشته حکومتونه چې کوم لکه د هسپتال نظامونه دي د تڼو نظامونه دي یا د روډ نظام دا چې څومره د حکومت شعبې دي کنه تاسو کې څومره زیات د کرپشن او د هغه ماته ګوډي دي لکه کباړ چې کس یو کباړ وانته نظام دی هغه باوجود داخلك چې وخت رہی کنه او بیا څنګه کې وخت د شانتي د یورپی ولا مملک خلک هغه واره ژوندۍ نشي تر دي موږ خلک ډیر جفکش عصبي مضبوط قوي او مضبوط خلک دي داخلك هغه مثال بالکل داسې لکه فرمی مرغی چې کسي چې دی نه دی باران دی نه دی غرمو دی نه څار شي دا بس مړي یو شیونه دي دا خلک په دمکو کې دوه وختونه تیر کو جن دا چې د څومره لکه یعنی دوه قوت مدافعات مضبوط هر څه مضبوط دي داخله نو دا خلک الله تعالی جل جلاله دوتا یو خاص قسم ته مضبوطی دا شیونه دې کې د تقدیر ډیر زوی لاس ته پدې کې هغه باوجود تاسو ګورئ دومره وسایل هغه ته ملاو دي دومره خوشې زهري هغه ته ملاو دي هر څه ملاو دي خو تاسو خودکشي وکسه تاسو شرح یغور واخلای چې څومره خلک هغه کې خودکشي کوي څومره خلک ځنه مړی هغه ځنه خو هغه د چې د بدنه ټینشن دا خو ځان ته ده خو بدني خو دوزو کې څه کار نه ده دوزو کې ډیره ده بدني خوشته ده دوزو کې ډیره ده خو یو غټ شای
یعنی وغټه تسلی چې مسلمانانو ته الله تعالی ورکړي هغه د خپل فیصلو باندې خوشاله وي. ځنه خلکو درجه ډیره بلند وي، هغه ته بالکل رضا بالقضاء، هغه جنت کې چې په دنیا نه هغه جنت هیڅوک نشي خوسته، هغه ارزه کې د الله تعالی په فیصله خوشاله. ځنه خلکو هغه ډیره بلند درجه ده، خو کم از کم په غټو خبرو کې د موږ مسلمانان په دې تسلی چې بس د الله تعالی پښه ده، دغه فیصله ده، بس نور په سی بنا مخته ورسته دماغ نه خوري ډیر. البته دا خبره یقیني ده او دا د مشتاس لپاره ده چې تقدیر باندې تسلی او بده باندې یقین ستل چې د څه وشو کنه الخير فيما وقع، څه چې وشو بده کې به خیر وي او څه چې وشو دنه بل څه کې دونی نه دا شی وبذلک الشی وا. البته دا وګورو خامخه چیرې د دې کړو کې د ماڅ کوته غلطه خو نشته چې غیزه اصلاح وکړي، یعنی مسلسل به د خپل اصلاح کوشش کوي، د خپل ځان اصلاح، د خپل د عمل اصلاح، چې د کوم عمل کې موقع کمزوري ده د الله تعالی چې کوم نظام جوړ ده په کې کمزوري کې خو نه اخته، زڅ تدبیر کې خو کمزور نه، نو تدبیر هغه مکمل وکړي، خپل تدبیر باندې به سوچ کوي چې دا مو خطا کړ ټیک به کړه، نور چې څو وکی شو پاغه باندې خپل دماغ خرابول نه دی پکار، مخته دی لپاره بهترین فیصله پکار دي، مخته دی لپاره بهترین فیصله پکار دي او مضبوط تدبیر سره میدان ته کوزیدل پکار دي. ګوره چې کوم خلکو په تقدیر ایمانی کنه دا خلکو کې کمال دی چې دا په عین د فتوحات په زمانه کې دا غرور رکي، دا فخر نه کوي، ډیره لویه کامیابی به حاصله کړي وي، ډیره لویه فتح به حاصله کړي وي، فتح مکه به حاصله کړي چې دنیا کې چا مکاني فتح کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمخ کې چې کله د ابرها فوجونه رتلو الله تعالی جل جلاله په بابل باندې ټول غرب کو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکه فتح ته د قومونو منتظرو چې کچېره مکه مکرمه د فتح کانو به دار اشتیا او پیغمبر د زکه چې به د الله تعالی مکاویر کا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړي او د خپل سر مبارکي د عاجزانه د دې وش کا جوانه د وش چې کوم ناس په دې باندې داسې لګیدله چې یا رب العالمین د تا فضل ده، د تا کرم ده، د تا مشته د هر څوک. وګوره چې د چا په تقدیر ایمانی او هغه ته پته ای چې په اسبابو کې تاثیر الله تعالی پیدا کوي او اسباب هم الله تعالی پیدا کړي، هغه ډیر د عین د فتح او دغه امکو کې کدی زندګي فتح بر انسان د زندګي درې ډیر فتح ورګرځي، کغه د خپل زندګي شخصي زندګي فتح دي، کدی قومونو فتحي، کدی هغه د ادارو فتحي په فتح کې غرور نه کوي، هغه تکبر نه کوي، هغه سر نور دی عاجزي الله ته چټي یا الله د ایت دي د هر څه دی تاو د تا فیصله دي د تا فضل ده. او کبه کله داسې وخت راغلو چې ناکام شو، شکست شو، به شکست کې حوصله نه بلی، هغه ته پته ده چې د فتح ورکون د ما هغه ذات ته چې باندې ما برسا ده. البته ما نه به خطا شي وي، خامخا ما به تدبیر کې کمزوري کړی وي، البته چې د کومه فیصله وشو دي کې خیر ده، الخير فيما وقع، دي کې خیر ده، دي کې بهتري ده، د اغزاد فیصله ده چې هغه ما د لپاره بهتري فیصله کوي. نو ګوره په فتح کې د عین کامیابی کې غرور او فخر نه کوي او د نقصان په ټایم کې د شکست په ټایم کې دا حوصله نه بلی، نو دا د تقدیر اثري، دا د چا اثري؟ تقدیر اثري وي. نو مسلمانانو ته د ځنه خبرو ته کفران غبراوي، کفران ډېر پریشانی، مسلمانانو سره هغه پریشانی هغه قسم ته غبرهټ دا بالکل نه مناسبي او دا د مسلمان شان نه، او د ایمان او د الله تعالی جل جلاله په ذات باندې توکل او په تقدیر باندې ایمان او د باور نه بعد د مسلمانان سره ځنه کمزوري ډېری بده لګي، ډېری بده لګي، هغه د ایمان سره متضاد قسم ته خبره، هغه د هر شی ځان ته یورپ نه او دغه نه ځان ته مډل جوړول او ځان ته چې کوم شي کې هغه خفای ته چې دا خو د ماده پر د خفغان ځان ده، هغه چې کوم ځای کې هغه په تشویش کې ته په تشویش کې نه لاغوته د ایمان او د کفر واضح فرقونه پکار دي خپل منځ کې. مسلمانان خو قوم او چاغه بګولې وریدي تورو په نن او هغه خپل ژوندۍ تیر کړي او خوشاله وخت تیر کړي او هغه بهادر قوم ده. خدا خو دا ورسته مسلمانانو کې د ایمان کمزوري راشي، دا کمزوري راشي غیر وجنه بیا هغه د ایمان چې کوم هغه اثر پکار ده په ژوندۍ کې هغه اثر نه الله تعالی جل جلاله د مشتا
قوي او مضبوط ایمان، په خپل ذات توکل، په تقدیر باندې پوخ ایمان نصیب کی. صلی الله